بسم الله الرحمن الرحیم. لکونه کروڑونه درودونه سلامونه زمونږ په آقا زمونږ د زړه سر حضرت محمد مصطفی. دوستانو په انټرنیشنل سبزی منډي اسلام آباد د ټماټرو په مارکیټ کې هرکلی وایو. نن په بین الاقوامي مارکیټ کې ټماټر د امارت اسلامي افغانستان نه څومره راغلیو؟ ظاهره ده کم راغلیو. دا یو خوشخبری ده زمونږ د پاکستاني زمیندارو دپاره او د پاکستان د کومو کومو علاقو نه راغلیو او څنګه خرڅ شو. روزانه موږ همداسې ویډیوګان ستاسو لپاره جوړو ولې چې هم وخت په بین الاقوامي منډي کې د پنځو شپږو علاقو سیزنې شروع وي، چاهے کا لوکل وي یا د لرو علاقو وي. نو د دې دپاره موږ یو پراپر ویډیو جوړو چې د هغې علاقو زمیندار او بیپاریانو ته په اسانۍ سره د انټرنیشنل منډي ریټونه معلوم شي. ریټونه ټول د هول سیل دي. دې وخت کې کیلو 15 کیلو نه ملاویږي. دې وخت کې موږ تاسو ته هغه ریټ وایو د پوره لاټونو د گاډو چې نن د هول سیل په ریټ باندې ټماټر څنګه ملاویږي. که چېرې ستاسو کیلو 2 کیلو پکاري د هغې دپاره به سهار تاسو راځئ یا یوه جالۍ 2 جالۍ پکاري بیا سهار ملاویږي. دې وخت کې دا د پوره لاټون ریټ دی. دا خبره یاد لرئ. دویمه ده په بین الاقوامي منډۍ کې که تاسو په بولې کې سبزي الی یا ټماټر الی یا هر څه دې سره د دې ټکس جمع کېږي. مثلا کمیشن هم ورته ویلې کېږي او چارجز هم ورته ویلې کېږي یا کېږي د هغې نه پس په تاسو ته ریټونه ویلې کېږي. بسم الله کو خو یو ضروري خبره وورئ. ستاسو نه په دې خفه کېږو یار. دې وخت کې د شپې تقریبا 1 بجه ده. دا ویډیو مخکې شیر کړئ چې ستاسو په وجه باندې په زرګونو خلکو ته زموږ اواز ورورسي. که په ړومبي ځل موږ ګورئ نو سبسکرایب کړئ. ځئ چې بسم الله کو. زما ډېرو محترم وروڼو په بین الاقوامي ټماټر مارکیټ اسلام آباد کې نن تقریبا 3 ټریلې ټماټر د امارت اسلامي افغانستان 3 ټریلې او د دې نه علاوه د پاکستان د سیمې د مختلفو علاقو د سواد د دیر تالاش ټماټرو. اوس په د هغې ځای کې د کومو علاقو نو چې هغې ټماټرو له ورورسو نو برسه شیر کوو. په بین الاقوامي منډۍ کې 3 ټریلې ټماټرو کې تاسو ته پته ده کمزورې ټماټر راځي. نن سبا لږ بوډاګان شوي دي او خم پکې راځي. ماشاءالله دا وګورئ پکې دا پکې ښه ښکلي ټماټر دي ماشاءالله او کمزورې زیات تر پکې راځي. داسې بې نمکه شان شوي دي مړدفن چې ورته موږ وایو. نو هغه خو په 1100 په 1200 روپۍ پورې خرڅېدل د 1000 روپو نه والې 1100 1100 او ښه ټماټر چې نن هم په بین الاقوامي منډۍ کې تقریبا داسې 1400 1400 داسې خرڅېدل. څه ډېر زیات ښه پکې 1500 روپۍ کې هم خرڅ شوي دي. هغه ډېر کم زمیندار چې خپل ټماټر د مشهورتیا دپاره په خپلو پټو کې خپل ټماټر په خپل لاس ډک کړي. زه بار بار وایم د هغې د کابل جان زمیندارو ته او د منطقي خلکو ته چې وایي هغه ټماټر کم چې په خپلو لاسونو باندې یو زمیندار ډک کړي د خپل مشهورتیا دپاره هغه ګران خرڅېږي په منډۍ کې. هغه نن هم د عام مارکیټ نه 200-300 ګران لاړل. خو دا عام ریټ نه وي. عام ریټ هغې چې کم په نیلامۍ کې خرڅ شي او عام ریټ چې تقریبا د 1100 روپو نه والې د 1200-1400 روپو پورې عام خرڅېدل او ښه ټماټر مزید 200 روپۍ د مارکیټ نه بره خرڅ شوي دي. یوه ټریله کې تقریبا 1400 نګونه راځي او په یو نګ کې تقریبا کم سے کم 15 کیلو که صفایي او زیات تر چینو د 14 کیلو یو 18 کیلو کاټن سمو د مخکې یعنی داسې تقریبا 3-4 کاله مخکې دا کاټنو. اوس که به باران شو یا به لږ وریځم وانو په ټولو اړتیانو باندې رپرپې لګېدلی چې یار څه به کوو دې کاټنو سره. او په باران دوران کې به ورته موږ لاندې پلاستیک اچولې وي او باران دوران کې به هم په داسې راواړولې. ډېر تکلیف و خلکو ته. به هر حال بیا چې څنګه تبدیلي راله پاکستان کې نو دا ورسره تبدیل شو. دا وګورئ دا ډېره ښکلې جالۍ شوه ماشاءالله. بس د کاټن سره به د دې ریټ هم درکو. دا تقریبا 6 کیلو یا زیاده 7 کیلو وي او دا په 1500 روپۍ خرڅ شوي. راځي نه منډۍ ته یعنی کې ډېر کم راځي. ټوټل منډۍ کې به 2-3 لاټر کاټنو راغلي. 100 کاټن یې اوس نه راوړي. او دې سره چې کم جالۍ پروت دی ماشاءالله دې کې 9 کیلو تقریبا یا 9.5 کیلو بعضې خلک ماته وایي چې نه وروره 10 کیلو هم پکې راځي. دا ډېر زیات ښکلې جالۍ ده. دا اوس د کاټن نه کنورټ شوی ده په دې کې. دا د سواد د کومو علاقو نه راځي. نو په سواد کې مشهورې چې کومې علاقې کوم نه چې ټماټر راځي نو زیات تر غالیګې شنګردار ګلاباد داسې پاړې دم وسره نور هم داسې یو څو علاقې دي کومې چې مشهورې دي. د هغې نه دا جالۍ هم راځي او دا کاټن هم راځي. نو دا نن په 1900 نه والې 1900 په باندې 900 په کم 800 روپۍ دا ریټونو. دا زه د خپل دکان ریټ در کوم کېدای شي بار چته ګران هم خرڅ شوي چا سره والله علم الله ښه پوهېږي. به هر حال کوم چې خرڅ دي زما په مخامخ باندې نو هغه د 900 نه والې په باندې 9.5 په کمو 8 او د 800 روپو پورې دا جالۍ نن خرڅه شوې ده د سواد د علاقې. شموزه شموزه زمونږ د سوات او د دغه سیمې د ټولو مشهور او بهترین ټماټر په یو وخت کې را لېږل. بیا په دې کال باندې
په شموزو کې ډېر بیټې مبارانونه وشو، خاص طور پر په ډېرو مضبوطو علاقو کې چې کوم ځای نه به خاص ټماټر راتلل هلته ګلې وورېدې، د هغې د وجې نه په ټماټرو باندې اثرات پرېوتل، څه خو ډېر بالکل تباه شو او چې کوم بد شوي نو په هغې کې داسې ټک راغی. به هر حال ړومبې چونایه کې او بیا بله کې خو خلکو یار شموزې ډېرې زیاتې کمزورې دي او دا به څه کېږي، خو څنګه چې موږ تاسو ته وایو د څو چونایو نه پس یعنې د څو نه یو دوه درې پیرې چې زمیندار ټماټر وشو کوي د هغې دوه درېو پیرو نه پس دا ټماټر بیا صفا شي او ډېر ښکلي شي. نو دا ستاسو په مخامخ دي ماشاءالله. د شموزو ټماټر زیات تر په دې وړه جالۍ کې راځي، دې کې وزن 14 کیلو یا زیات تر چې نو 14.5 کیلو چې ډېر نو 14 کیلو یې کا. دا ټماټر ماشاءالله ډېر پاک شو، ښکلي شو او را روانه چونایه کې به د دې نه هم زیات ښکلي کېږي ماشاءالله. او خرڅ شوي په څو دي؟ په 1200 نه والې د 1400 روپو پورې، 12.5 او 1400 روپۍ او کېدی شي یو نیم لاټ پکې 50 روپۍ 80 روپۍ برم تلي شموزې. اوس راځو د دیر تالاش د ټماټرو په طرف. او د دیر تالاش د ټماټرو خو اړو خبره پکې نه کېږي، دونه مزېدار ټماټر دي. دا په دیر تالاش کې د کوم ځای نه راځي؟ نو زیاتې مشهور علاقې چې کومې پکې دي نو هغه سوسکې، ناصافې، چنار، دیربالا، دیرپای، نگری بالا، نگری پاین او وسره سرای بالا او درمدالم یو علاقه ده پکې ماشاءالله. د کوم ځای نه چې ډېر زیات ټماټر راځي او ډېر ښکلي ټماټر راځي. د خپل ښکلیوالي په وجه باندې د دیر تالاش ټماټر زموږ په بین الاقوامي منډۍ کې د ټولو زیات مشهور دي او د ټولو زیات خرڅېږي ښکلي. دا وګورئ ماشاءالله کوم چې په منډۍ کې غټ ګاکونه دي او د ښو ټماټرو کار کوي نو یقین وکړئ هغې د دیر تالاش ټماټر بالکل نه پرېږدي. دا وګورئ ماشاءالله چې ټماټر ووینئ نو تاسو ته پته ولګي چې واقعي وایي ټماټر نه دي، سیوان دي، انار دي. دا وګورئ زبردست. ښه وزن هم وګورئ په خپلو سترګو باندې د جالۍ د سطحې نه کافي بره وزن لګېدلی دی، تقریبا 19 کیلو وي پکې، ځکه چې وزن ډېر کافي دی. نارمل ریټ کې دا خرڅېدل 1400 1400 1500. ښه ټماټر لکه دا چې مخامخ تاسو ته موخل دا پکې په 1900 روپۍ هم خرڅ دي او ما اورېدلي دي چې ډېر ښه ټماټر پکې په 1300 روپۍ هم خرڅ شوي دي. واقعي یار چې داسې ټماټر راځي نو په دې باندې خلک بیا مقابلې کوي او دا ډېر زیات ګران خرڅېږي. دا صورتحالو د دیر تالاش د ټماټرو. د سوات د سیمې نه غټه جالۍ هم راځي، ما خو تاسو ته وړه شان جالۍ وښوله خو د دقې علاقو نه دا جالۍ هم راځي ماشاءالله. دا وګورئ ټماټر صفا دي. کوشش کوئ زمیندارو ته وایم چې داسې دانه پکې مرولې، دا چې په بولې کې کولو شي نو بیا ګاک ډېر زیات دې طرف ته نه راځي، هغې وایي نورې به هم پکې. اوس که تاسو خوا کې تالاش ټماټر پراته دي نو یو دانه داغ به پکې نه وینئ د لاندې پورې. دا وګورئ دا په 1300 روپۍ خرڅ شوي دي وروڼو. اوس د دې مقابله کې داسې بدرنګ نه دي، دا د سوات دي. وګورئ ډېر مزېدار دي. خو لکه زه تاسو ته فرق ښیم، دا وګوره واړه او دننه پکې واړه دي لږ شان، دونه نه دي ماشاءالله. ښه ایماندارۍ سره ډک شوي دي. خو داسې ټماټر په جال کې مرولې چې داسې ټماټر تاسو رولې او دا څنګه ګاګ کولو کې که نه او یار دا پکې لاندې سم ډېرې نو د دې د وجې نه ګاګ بیا یریږي. به هر حال دا زموږ سره تقریبا 1400 او 1400 روپو پورې خرڅ شوي دي. د سوات د سیمې د غټه جالۍ تقریبا 15 کیلو قریبا وزن به پکې وي. نو محترم ورونو داسې صورتحالو نن د بین الاقوامي سبزي منډۍ اسلام آباد د مختلفو علاقو نه راغلي ټماټرو او داسې هم کیدی شي چې مثلا یو ځای کې یو لاټ د عام مارکیټ نه 200 روپۍ ګران خرڅ شي. داسې ټماټر راځي منډۍ ته، داسې ایماندار خلک شته چې هغې د ګوتې ټماټر د پټي نه راډک کړي. اکثر داسې وکړي چې د هغې نارمل ډېر ښه وباسي، هغه ډېر ښه اسلام آباد ته راولېږي او هغه نارمل اخوا دېخوا منډو ته ولېږي. نو بیا په هغې باندې دلته مقابلې وي، هغه د عام مارکیټ نه هټ کر خرڅېږي چې موږ ورته وایو 200 روپۍ بره. نو داسې هم کیدی شي. همدغه حال د کابل د ټماټرو هم دی، هغه هم کیدی شي بعضې نوم لاټ پکې ډېر بره تلي 13 کې هم تلي. نو دا پکې داسې هم تلي دي. نو د داسې ریټ موږ معذرت غواړو، کیدی شي داسې ریټ ما نه ورکړی ګاک اغوښتي مې خو خرڅېږي. دوستانو که تاسو بین الاقوامي سبزي منډۍ اسلام آباد کې ټماټر اخلئ نو دې سره به تاسو ټکس یا کمیشن ورکوئ. دا د منډۍ زموږ د اسلام آباد د منډۍ رول دی او قانون دی. ډېره شکریه. الله حافظ. پاکستان د تل آباد وي.